تنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى پدې آیات کریمه کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبره حکم فرمایي چې ته خپل اهل او عیال ته په موز کولو باندې حکم کوه ځکه چې مخکې آیات کې دا مضمون ذکر کړی شو ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم تماړه وسترګي هغه مال ته چې کوم د مختلفو خلکو ته ورکړي دي دا تازگی او رونق او زینت تلن تنگ ژوند د دنیا ده د دې لپاره چې موږ په دې باندې آزمایش وکړو او استاد رب رزق دا ډیر زیات بهتر دی او ډیر زیات باقی پاتې کېدونکی ورپسې آیات کې مضمون ذکر کولی شي چې وامر اهلک بالصلاه ته حکم کوا خپل اهل ته بالصلاه په موز باندې واصطبر علیها او ته قائم اوسېږه علیها په دې موز باندې اگر چې عام مفسرین وایي چې د اهل نه مراد د قوم دی او هغه څوک چې د په دین باندې دي او په دې کې د اهل بیت هم داخل دي خو په ظاهر باندې اهل ویل شي خپل کور والا خپل بیبي بچی او د بچو بچی یعنی د زامنو طرف نه نوسی د لوریانو طرف نه نوسی په دې آیات باندې مفسرین یو پنځه خبرې ذکر کړې دي اوله خبره امام قرطبی رحم الله تعالی لیکلی دا شکل دا آیات نازل شو چې وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها ته حکم کو خپل اهل ته بمونز باندې واصطبر علیها او ته قائم اوسېږه په دې موز شکل د آیات کریمه نازل شو د آیات د نزول نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر سحر د حضرت فاطمه او د حضرت علی کرم الله وجهه کور ته او چې وردن به شوغې ته به فرمایل الصلاه الصلاه موز ټیم د موز ټیم هغه ته به موز باندې حکم کول دارنګه د عروه ابن زبیر رضی الله عنه نه منقول دي چې کله باغه د وخت د حکمرانانو متعلق س احوال به واورید س اخبار به واورید حالات به ولید نو فورا بکور ته په تیزه سره لاړ او د آیت بیزان سره ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم تماړه و دواړه سترګې هغه مال ته چې مونږ فایده ورکړی دا په دې مال سره مختلف خلق د دوی نه زهرت الحیات دنیا دا تازگی رونق زینت د ژوند د دنیا د دې لپاره چې موږ ازمایښ وکړو په خلکو فيه په دې مال کې او رزق درف ستاډیر زیات غور او باقی پاتې کېدونی نو چې کله به عروه ابن زبیر رضی الله عنه دغه خپل زمانه د بادشاهانو سره اخبار واوري د خبرونه یې به احوال ولید نو فورا مکور ته بجلته لړ او دا آیات په تلاوت ک او دا غي نرستو به بیا خپل اهل تاواز کول چې الصلاه 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 يرحمكم الله مستم دے پتا سو دے اللہ رحم کی بے خپل موز کو په بچو باندې موز
درېمه خبره امام قرطبي رحم الله دوم لیکلی دی چې عمر فاروق رضی الله عنه به د شپې خپل کور والا را پاسول. عمر فاروق رضی الله عنه به د شپې خپل کور والا را پاسول او آیات په ځان سره دا وی وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها د آیاتونه به وی او به خپل موزګو بیبي باندې موزګو. ځکه ابو داود شریف اول جل کتاب الطهارت کې نبی اسلام دعا کړې چې رحم دې کې تعالی په هغه ذات رحم دې کې تعالی جل شانو په هغه خاون باندې چې د شپې موز لرا پاسي تهجد موز لا او خپل بیبیم را پاسوي او کغه نه را پاسي نو بیا سي معمولی غوندې وبو احترام کوي ځکه چې بو سره خوبو تختی او رحم دې تعالی په خزه باندې چې شپې موز لرا پاسي او خپل خاون هم را پاسي کنه را پاسې له باندې په احترام کوي سره خوب تخت هغه په حق دعا کړل او دا ډېر زیات مزم کوي چې هغه دواړه تهجد موز را پاسي او موضوع کې او بیا ډډه واچي. ځکه دا د عمر فاروق رنه هم د عمل خپل مرم را پاسه بیبي به مرا پاسولا او به دا آیات تلاوت ک ځان سره امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. بیا امام قاضی ثناء الله پانی پتی رحم الله لیکلی چې بکر ابن عبد الله المزنی رحم الله چې کله به اذا اصاب اهله خصاصه چې کله به د اهل عیال تفقر فاقه غریبی ورسېدا نو فورا به کور کې په دې خبره باندې زور لګول چې قوموا للصلاه فصلوا قوموا للپاسه مستمزونو کوي پاسه مستمزونو کوي په دې به حکم کول او بیا به دا وی چې په دې خبره تر جل شانو خپل پیغمبر ته حکم کړی چې وا مراحله به بالصلاه واستبر علیها به بدايه ځان سره تلاوت کړ بکر ابن عبد الله المزنی رحم الله. بیا مفسرین دا وی چې کله چا باندې فقر و فاقه سلسله شروعي نو دا غي د لپاره بهترین عمل دا چې د کور کې د بخپله یا د بیبي بچو ته په موږ کولو باندې حکم کوي چې بار به لکه موزم کړي ماشومان ته موزم کړي کله موږ پاسې شاوې موزو کې پاسې دغه خبره چې د موز باندې حکم کوي کنه پار سار را پاسې موزونو کې پاسې دوریانو ته وي زامنو ته وي نوسو ته وي د دې سره رزق فراخي یو دلیل بدايات ته ګوره امر ته وي وامر اهلک بالصلاه ته حکم کو خپل اهل ته بموز واستبر علیها او ته قائم اوسه کې بده موز باندې اور پسې د رزق خبره ده لا نسالک رزقا موږ ته نه غواړو رزق نستا ځان د پاره انستا اهل عیال د پاره ځکه چې نحنو نرزقک موږ رزق درکو تا ولا عاقبۃ للتقوا. نو دی وجنه بکر ابن عبد الله المزنی رحم الله چې کله باغه اهل عیال ته لوګ ورسېدا نو فورا به بچو ته حکم کول چې قوموا للصلاه فصلوا مستودريږي شی مزونه کوي او به بدايه تلاوت. بیا په امام بهقی رحم الله کتاب شعب الایمان نو پای کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا لیکلی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا اصاب اهله در او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل چې کړه به د اهل عیال ته تکلیف ورسید امرهم بالصلاه دوی د په موږ باندې حکم کول او دا غي بل وجم ده هغه وجه بخاری شریف یو حدیث ته پروت حضرت عائشہ رضی الله عنها حضرت عائشہ فرمایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر وفي روایت اذا حزنه امر بادر الى الصلاه چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کار د وجه غمجن شو نو فورا مستبه جلتی وکړه موږ باندې به ودرېد. نو دا سي چې کله به کور کې سلوګه تکلیف تنگ دستی رااله نو فورا به خپل حیال د زکه د موږ حکم کول چې په موږ سره تعالی جل شانه انسان مشکل حل کوي. اوله سي بارکم ترشید دویمه کې مستعینو بالصبر والصلاه تاسو تعالی جل شانه نه امداد غواړي په خپل کارونو کې په واسطه د صبر سره په واسطه د مون سره. بسم الله الرحمن الرحیم وامر اهلک بالصلاه ته حکم کو اهلک خپل اهل تا بالصلاه په مونږ کولو سره واستبر علیها او تقایم وسګه په دې مونږ باندې دې قائم وسګه زکه پس وخت انسان چې لګ برابرۍ نو هغه
موضوع ډېر په شوق کې چې بیا داسې مشکلاتو کې راګیر شي یا د حکومت نه متاثر شي یا د حالاتو نه متاثر شي یا د ماحول نه متاثر یا پیسو نه متاثر شي هغه بیا موږ پرېږدي. نو ځکه ورپسې وایي چې واصطبر علیها، ته قایم اوسېږه په دې موږ باندې دوامدار مه راکه پورې، څه وخت سره مه خاص کوه، رمضان میاشت پورې مه خاص کوه چې رمضان مونځ کې پابندۍ سره پنځه وخته مونځ کې چې رمضان تېر شي بیا خبره ختمه شي. نه، واصطبر علیها، قایم اوسېږه په دې موږ باندې تر مرګه پورې. نو واصطبر علیها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنکر، ځکه دا مونځ منع کول کوي د بې حیایۍ نه او د ناروا کارونو نه. نو وامر اهلک بالصلاة، ته حکم کوه خپل اهل و عیال ته بالصلاة په مونځ باندې. او ځکه دا مونځ داسې عبادت دی چې دا د آدم علیه السلام نه لیکر تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ټولو پیغمبرانو باندې فرض، او دا په قرآن مجید کې چې صلات او زکات متصل ذکر شوي دي، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نو 32 مرتبه یو ځای ذکر شوي، ځکه دا یو بهترین عبادت بدنی دی مونځ، او دا بل بهترین عبادت مالی دی زکات. او و صيغه د امر سره نو یو ځای 32 مرتبه ذکر شوي دي صلات او زکات، او چې الله جل شانو په حکم کړی لګا کی لکه د آیت کې یو امر بالصلاه بالصلاه یقیم الصلاه، نو ټوټل چې حکم به شوی امر به شوی په موږ باندې 108 پیری شوی دی. او بیا مجموعي طور باندې ټول قران کریم کې د موږ تذکرہ 700 پیری راغلی ده. یو عبادت هم دومره ذکر په قران مجید کې نه شي څومره چې د مونږ شوی دی. په قران مجید کې د موږ 700 پیری اجمالی او تفصیلی په صيغه د امر دا ذکر شوی دی. د جهاد 558 1555. او بیا حدیث کې دام وی چې ان لكل شيء علما وعلم الايمان الصلاه، د ار یو سیز د پاره یو نشانی وی، او نشانی د ایمان د موز د کوم انسان موز کوي پوښه چې د ایمان کامل لري، او چې موز نه کوي نو ایمان کامل نه ناقص. ایو حدیث کې من صحت صلاته صحت حیاته، چا چې موز صحیح شو بس ټول ژوندۍ به صحیح شو، چا چې موز فاسد ټول ژوندۍ فاسدي. لہذا په موز باندې ډیر زیات احادیث دي، په دې باندې مولانا انعام الحق صاحب القاسمی سلور جلد کتاب لیکلی کراچی عالم. وامر اهلک بالصلاة، ته حکم کوا خپل اهل عیال ته په موږ باندې، واصطبر علیها، او ته قائم اوسېږه په دې موږ باندې. لا نسألک رزقا، موږ نه غواړو تا نه رزق. مولانا سنجان شهید رحم الله بفرمایل چې زموږ مدینه منوره کې د دغه استاد علامه مصطفی زید وی هغه دا نقطه د قرآن مجید کې صحیح کړی و چې کوم ځای کې الله جل شانه د مونځ یا د عبادت ذکر وکړي نور پسې د رزق بیان کوي. لکه که تاسو خیال وکړئ سورې ذاریات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنی دې پیدا کړي پیریان انسانانو د خپل عبادت لپاره، او پسې به ما اريد منهم من رزق، ته دوی نه سره زه نه غواړم، هلته په سره خبره وکړه. دا ځکه چې بنده کما حقه صحیح طریقې سره عبادت کوي نو رزق مبارک دې پریشان کیږي. نو ځکه حضرت علی کرم الله وجهه فرمای الرزق مامور بطلبک وانت مامور بطلب الجنه، رزق ته حکم شوی چې تا بلټي، تا پسې به کوشش کوي، تا بلټي، او تا ته حکم شوی چې ته مامور په طلب د جنت سره. الرزق مامور بطلبک، رزق ته حکم شوی په طلب کول استا، او تا ته حکم شوی په مطالبه ده په طلب کولو د جنت، ته جنت د لپاره کوشش کوي. رزق الله جل شانو حیوانات ته ورکړي، اعلی رزق حیوانات ته ورکړي په اسانه باندې. دې وجنه سورې نمل نور لسمه سپاره کې به د روایت په ځل کې تفصیل راشي چې آیا په انسان علاوه پر رزق پیدا کولو کې کم یو ډیر زیات ماهر کم سیز مې. امام شافعی رحم الله فرمای ان الحمام عقل الطير، دا کونتر ډیر زیات خيار مرغه ده، رزق پیدا کولو کې ډیر ماهر ده. او کور جوړولو کې دا چې کور جوړی نو داسې شاخ ګوري چې درې لکه داسې ونه کې درې سه شاخه ورته پارسه کې درې شاخونه والا هغه مینس کې ځان لا کور جوړی چار چا پیره دغه را بند راتاو کی بندګي، او پای کې بیا په کوم انداز کې چې کاریګری کوي، او څنګه دروازه پکې پریدي، او څنګه پکې بچیا چې بیا څنګه رزق راوړي دی بچولا، ډېر تفصیلی کړی. امام عطیت الوفی رحم الله وی چې نه
ډېر د انسان نه علاوه هوښیار څیز په رزق پیدا کولو کې نمل دی چوینډ میږی دي ځکه چې هغې بیا وجه بیان کړې ده چې دا میږیان چې دي چې کله د زمیندار د غنمو د لو په وخت کې دا غنم لو کوي نو دې وګونه وړې وړې د غنمو دانې غورځېږي نو دوی بس دې ته متوجي ټول میږیان دغه وخت ته متوجي بیا په شریکه باندې 2-3 میږیان یو ځای شي او دا دانه یې پرامخه کړي او ځان له داسې ځای کې کور نه جوړي چې په هغې هوا لګي بلکې لږ ښکته ځای کې او ښکته ځای کې هم داسې لږ چې بار نه وړه غوندې چاردیوالي ته راتاوږي تاسو به کتئ وړه غوندې چاردیوالي او داسې لاره ورته پرېږدي په هغه لاره غنم دانه دننه کوي سوړې ته ور دننه باسي چې سوړې ته ور دننه کې بیا پې شروع شي 2 ځایه کې د غنم دانه په منځ کټ کې 2 ځایه ځکه چې ماهرین زراعت ته معلومه ده هغې وایي چې د غنم دانه چې په منځ 2 ځایه شي نو بیا نه شنه کېږي زمیندار ته پته ده چې غنم دانه ماته شي که نه او ځمکه کې خخه کې نیمه یو تر نیمه نه شنه کېږي روغه دانه نو ځکه یې 2 ځایه کوي چې که دا روغه دانه کېږدي او دا په دې سوړه کې دوی دا خطره محسوسوي چې دا راشنه شونه ټوله سوړه روانوي او کورول روانوي نو هغه ځکه 2 ځایه کوي او سیټ کې جمع کوي چې راشنه نه شي الا الکزبره ما سوا د دڼیا دانې نه دڼیا دانه بیا 4 ځایه کوي ځکه ماهرین زراعت چې دي هغې دا وایي که دڼیا دانه 2 ځایه شي بیا هم شنه کېږي د بازار کې یو دی هغه تخمونه خرڅېما ورته مې دا دڼیا دانه چې ماته شي نو ما هسې تپوس ته کوم دی څه وایي مې دا غنم دانه چې ماته شي مینه نه بیا نه شنه کېږي هغه سړی پوه تبلیغي دی وی نه شنه کېږي او مې دا دڼیا دانه چې ماته شي 2 ځایه شي بیا هم شنه کېږي 4 ځایه چې شي بیا نه شنه کېږي ډېر هوښیار و دا مفسرینو لیکلي دي دا مفسرین چې اریان بشي چې قرآن کریم د تعلیماتو سره سره په دنیوي او باندې دومره پوهه مخلوق تېر شوی دی چې طارق جمیل صاحب په دې کتاب هم لیکلی چیونټي کې حکومت د میږیانو حکومت بهرحال وامر اهلک بالصلاه واستبر علی نو رزق پیدا کولو کې دا حیوانات ډېر ماهر دي دا وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها کې موږ د امام شافعي رحمه الله د مسلک یو عالم اتم لسم دغه چاته پوښتنه کوم عین تاکل ته ټول به درس کې لګیای دا تاسو کم ځای نه خوراکې مطلب کار کسب د څه دی ته خو بظاهره متاوینو چې څه کار کسب نه کوي دا هر شی د کم ځای نه پوره کوي هغه ورته بیا یو شعر وي چې وکيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر وی زه به د فقر نه څنګه ویریږم الله تعالی جل شانو زما رازق دی او رازق د دې ټول مخلوقات د هم په عسر کې سختو حالاتو کې هم په یسر کې نرم او عام حالاتو کې وكيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل بالارزاق للخلق كلهم تكفل للارزاق بالخلق تكفل للارزاق كلهم للدب في البيداء وللحوت في البحر تكفل بالارزاق للخلق كلهم د ټول خلقو د مخلوقات او کفالت او پرورش کی د خپل رزق په ذریعہ لدب فی البیداء وللحوت فی البحر د سمسری تربیت کی په دشت او بیابان کې او د مئی تربیت کی د اوبو کې دنه او حال د سمسره خړې د خاورو په شان په دشت او بیابان کې ګرځي هیڅ شی نه بیا حیات الحیوان یو کتاب د حیوانات او د معلومات متعلق علامه کمال دیمری رحم الله لیکلی غوي چې دا سمسره چې دا سلويخ د هوا خوري سمسره هوا خوري او سلويخ ورځې بعد یو ساس کې بول کوي سلويخ ورځې بعد یو ساس کې بول کوي خوري هوا او بیا دا هم لیکلي دي چې د دې 900 کال عمرې د سمسرې 900 کال عمرې خوري هوا سلويخ ورځې بعد یو ساس کې بول کوي او 900 کال عمرې او غاخونه داسې نه لکه زمونږ غوندې 31 یا 32 جدا جدا هغه یو غاخې لکه د کاڼي په شکل کې داسې پروتي کولا چې غورځي کې ټول غاخ ته غورځي یو غاخ لاندې یو برای د دې وجه نه چې هغه په پنجو لګي د ته افریدي او د غوروي وي یعنی غوارو دلو والا افریدي او د خپل جبه کې غوروي هغه چل کوي مخبل لیدلې تیر افریدو کې دو پنجلان زمکه ولګي یو د غوا غلان براسونه یو به ته غواړک نشي والي او دومره سخت سیز دی یو سوړه باندې نشي ماماز وی مولانا سليمان سے هغه د لکې پر لغه وتړل پړې او اخکلې په دوه کسان ګړچ چې لکې تروش دي خو غره خوش نشو دومره کلکه پنجه لګي نو غاخونه سراسر یو غاخي لاندې باندې او بیا دای لیکلی ومن العجيب ان للذكر ذكران ولانثاه فرجان
وی عجیبه کیفیت پکې دا ده چې د مذکر نه مذکر نر د پاره د شرمګاهونه ډبل دي او د مؤنث د پاره د شرمګاهونه ډبل دي ډبل به رنگ نو د مذکر د پاره دوه آلې دي آلې منتشره اګرامو سيزونه خو یوي کنه د دې دوه دي او د مؤنث د پاره هم دوی دا عجیبه شی ده او بازو به دا هم لیکلي چې کله د دې بچی زیات شي او دا لږ عمر رسیده شي عمر زیات شي نه بچی بیا دغه سرمن مرم ورزینو یو ته ساجيبه غوند ښکاری به د خپل مور خوري لکه څنګه چې مار په کال کې وزل خپل پوسته کې نوځي کنه سپین پوسته کې بریدي بیا هغه ته ساجيبه غوند لګي خو هر حال وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسألك رزقا د دې وجنه کارغه یو مصری عالم لیکلی چې دا کارغه چې کله بچي پیدا شي نو دا تک سپینی کچي وختان په نه نو د ځان ته ګوري چې خو تک تورو ور دا څه شي نو ته و تختی دا کارغه دا خپل مور ته و تختی نو هغه بیا داسې جاله کې ناستي نو ډېر کې زیات کچي نو دا سپینه غوندې ټونګې دي ټونګې په دې طرفونو کې واز گئی زړه واز کې تاسو ته خیال کړئ هغه واز ډېر تیز بدبوئی گئی نو هغه پسې دا واړه ور چنجي راځي هغه بوئی پسې نو هغه چې راشي چنجي دې زلا او د خواغه بوئی پسې راځي نو ته د خپل واز کې دا خپل واز کې چنجي ورته نشي غي خوري تاسو خوري او چنجي رواني خوري نو په دې کې داسې پرورش تر د دې بچی کې د کارغه نو ویختان چې بیروخي تور شي نو کارغه چې خپل مور راشي وې دا خو ما بچی دی دا ور زما په شان تور دی نو بیا خپل خوراک لګا راوړي عجیب نظام وامر اهلك بالصلاه ته حکم کو خپل اهل ته بالصلاه په موږ باندې واستبر عليها او تقائم سيګ عليها په دې موږ باندې لا نسألك رزقا موږ نه غواړو تا نه رزق نستازان د پاره نستاهلو عیال نه پاره نحنو نرزقك موږ رزق درکو تا تا والعاقبه للتقوى تفسیر ماوردی معنا کوي وحسن العاقبه ځکه انجام خو خان انجامي بد انجامي مراد نه خان انجام خ انجام للتقوى لاهل التقوى بهترین انجام د اهل تقوا د پاره چې څوک متقیان پرهیزګارانی او مرشینو دنیا کې مخستان جامع او آخرت کې بهترین جامع الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خائبا ولا محروما ټول ګناهونه معاف کړه زموږ ظاهر باطن شر موافق متفق اخلاق منور ایک عمل توفیق نصیب و عمل محفوظ خپل منځ کې اتحاد او اتفاق او ولی محمد قائم دائم ټول اخر خاتمه په ایمان کې ځان کنه په اخره کلمه عجب جاری کی لا اله الا الله